أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الله تبارک تعالی فرمایي چې خوشخبری ورکا زیره ورکا هغه کسانو ته چې ایمان راوړی دي وعمل الصالحات او عملونه کړي دي نیک ان لهم جنات تجري من تحت الانهار چې یقینا د دې د پاره جنتونه دي چې بهيږي لاندې د هغې نه نهرونه کلما رزقوا منها من ثمرة الرزق هر کله چې وربکړی شي دې ته د هغې نه څه میوه د پاره د خوراک قالوا هذا الذي رزقنا من قبل نو دی به ووایي چې دا خو هغه څیز دی هغه میوې دي چې کوم راکړی شوی موږ ته مخکې د دې نه په دنیا کې یا په دې جنت کې اوس لږ ساعت مخکې چې کوم موږ ته راکړی شوی د هغې په شان دي نو دا به صرف په شکل کې د هغې په شان وي نور خوند به یې جدا وي واتو به متشابهه او دا میوې به په جنت کې راوړی شي دي ته وربکړی شي دي ته متشابهه چې هغه په شکل کې په ظاهر په صورت کې چې دی نو هغه به یو شان وي مشابه به وي د مخکیني سره یو شان به وي د مخکې سره ولهم فیها ازواج مطهرة او د دې دپاره په دې باغونو کې جنتونو کې بیبیانې به وي مطهرة پاکیزه وهم فیها خالدون او دوی به همیشه وي په دې کې په دې جنت کې به همیشه اوسیږي د دې نه به دی ویستلی کېږي نه نو کله چې د الله تبارک وتعالی د توحید او د قرآن پاک د حقانیت د نبی صلی الله علیه وسلم د الله پاک حق نبی دی د دې دلایل ذکر شو د عبادت مستحق صرف الله پاک دی صرف الله پاک عبادت کول د هغه سره په عبادت کې بل څوک شریکول نه او عبادت بیا د محمد صلی الله علیه وسلم په طریقه کول ضروری دی کوم قرآن چې محمد صلی الله علیه وسلم تاسو ته بیانوي دا د الله کلام دی د الله پاک د طرف نه دی الله پاک نازل کړی دی انسان د دې طاقت نه لري چې داسې کلام جوړ کړي نو چې کله د دې دا واضح دلایل بیان شو او بیا د هغې باوجود هم څوک داسې چې هغه په دې باندې ایمان را نه وړي نو د هغو دپاره چې دی تخویف یره د عذاب او د جهنم ذکر وشو داسې کافرانو دپاره الله تبارک وتعالی څومره سخت اور او جهنم تیار کړی دی اوس په دې آیات کې الله پاک فرمایي چې کم خوش نصیبه خلک داسې وي چې هغه د الله پاک د توحید مني په الله پاک باندې ایمان راوړي د الله پاک چې دی نو هغه عبادت کوي او دغسې په کمو خبرو چې په شریعت کې ایمان راوړل دي په قرآن پاک باندې په پیغمبرانو باندې محمد صلی الله علیه وسلم چې دی هغه د الله پاک حق پیغمبر ګڼي کم دین چې هغه راوړی دی په هغه دین باندې هغه یقین هم کوي په هغې باندې عمل هم کوي نو الله پاک وایي وبشر الذین آمنوا خوشخبري ورو هغه خلکو ته چې هغه ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او عملونه کړي دي نیک صالح مطلب دا دی چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقې د شریعت مطابق په دې صلح کې د موافقت معنی ده لکه څنګه د دو انسانانو په منځ کې صلح وي یعنی د دو انسانانو چې دی نو موافقت دی ورانه نشته دی نو عمل صالح وي یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمل سره موافق وي د هغې نه خلاف نه وي دیو جنه یو انسان چې دی هغه نیکي وي په هغه کې عملونه ډېر کوي لیکن د دې کا خیال نه ساتي چې آیا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق دی که د هغې مخالف دی نو دا ډېره غټه غلطي کېږي الله پاک چې دی نو هغه عمل قبلوي چې هغې کې توحید هم وي الله پاک دپاره خالص وي په هغې کې شرک نه وي او دویم دا ده چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق وي الله پاک وایي چې ان د دې ته څه خبرې خوشخبري واوره جنتونو دی به په همیشه چې دی په آخرت کې الله تبارک وتعالی جنت ته داخل کړي جنات چې دی نو جمع ده جنت باغ ته وایي
دا جنتونه هغه باغونه دي الله تبارک وتعالی دې لپاره جوړ کړي دي لپاره جنتونه او باغونه دي تجري من تحت الانهار داغین لاندې و نهرونه بهږي داسې الله نعمتونه الله تبارک وتعالی په دې باغونو کې د دې لپاره پیدا کړي دي انسان دا غي تصور نشي کولای نه د چا سترګو لیدلې دي نه چا اورېدلې دي نه د چا په خواب او خیال کې راځي په دې باغونو کې هر قسم میوه او ونې شته دي جنتیانو ته چې کله د خوراک د لپاره میوه پیش کړي شي نو هغه میوه چې کله دی لاول ورته وګوري هغه شکل او صورت ته وګوري نو دی وایي چې هذا الذي رزقنا من قبل دا خو هغه سي میوه دي لکه څنګه چې په دنیا کې مونږ ته خدای پاک را کړی وي هغه سي انار هغه سي انګور هغه سي مڼې دي لیکن کله چې هغه دی اخري وایسکی نو بیا چې دی نو هغه ذائقه خو به د هغې ډېره اعلی وي هغه به په خوند کې جدا وي د دې نه نو الله پاک وایي اوتو به متشابهه داسې د الله پاک د جنتیانو د خوشحالۍ دپاره ورسره داسې کوي چې هغه میوې د جنت هغه ذائقې هغه نعمتونه خو جدا دي لیکن په شکل کې ورسره چې دی یو شان مشابه اوتو به ور پکړی شي دي ته متشابهه چې هغه به په یو شان وي په صورت کې په شکل کې به یو شان وي دا مخکینی په شان یعنی چې کوم دي ته په دنیا کې ورکړی شي همدغه رنګې چې دی نو کله چې په بل وخت کې مثلا دویم ځل چې دی نو دي ته په دې جنت کې چې دی نو هغه دوباره چې دی هغه میوې راوړی شي د خوراک دپاره او هغه خادمان به وي پکې غلمان به وي پکې چې هغه به دي ته دا خوراکونه وړي راوړي نو دی چې دوباره چې دی نو هغه میوې دي ته راوړی شي نو دی به ووایي چې هذا الذي رزقنا من قبل چې اوس په دې جنت کې اوس لږ ساعت مخکې چې کومې میوې په دې جنت کې مونږ ته پیش کړی شوې دا خو هغه دوباره راوړی شولې لیکن چې هغه مو خوري نو هغه به بیا د هغې نه په خوند کې جدا وي دا ذایقې تبدیلول چې هغې ذایقه به نورم بهترینه وي الله پاک د دې جنتیانو د خوشحالۍ او د تفریح دپاره د دې په نعمتونو کې د اضافې دپاره داسې چې دی نو هغه کوي چې په شکل کې د مخکینۍ په شان وي او خوندونه به جدا جدا وي نو الله پاک فرمایي چې داسې باغونه دي دې دپاره په هغې کې هر قسم داسې میوې شته او د هغې باغونو د ونو لاندې تجري من تحت الانهار نهرونه به ترې لاندې بهیږي په دلته خو اجمالا د نهرونو ذکر دی په بل آیات کې الله تبارک وتعالی دغه نهرونو تفصیل بیان کړی دی چې مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات څلور قسم نهرونه ذکر کړي دي چې په هغې کې نهرونه ولې به پکې بهیږي او حدیث شریف کې راځي چې انهار الجنت تجري من غیر وخت دا هغه به دنیا د نهرونو ولو په شان نه وي چې لکه څنګه د دنیا په دا نهرونه د ځمکه کې د هغې دپاره یو لوښې کنده جوړه شوي په هغې کې دا اوبه بهیږي په جنت کې چې دی نو هغه په دې ځمکه له پاسه کنده به نه وي جوړه شوي په ځمکه له پاسه به بهیږي باقي دا دی چې هغه ښي او ګس طرف ته چې دی نو هغې نه نه ځي دا خو د الله پاک په حکم باندې د الله پاک په قدرت باندې په جنت کې به داسې نهرونه چې هغه به چې دی نو ښي او ګس طرف ته نه په خپل لین باندې به چې دی نو هغه روان وي او په هغې کې چې دی نو هغه د اوبو نهرونه به وي او د دنیا د اوبو نه به ډېرې اعلی وي د دنیا اوبه هغه خو چې په یو ځای کې لږ ولاړې وي نو هغه بدبودارې شي الله پاک وایي چې من ماء غیر آسن وانهار من لبن لم پی نهرونه به وي هغه پی هغه به هم د دنیا د پیو په شان نه وي چې ورانېږي به خرابېږي به او دریم وانهار من خمر لذت د شرابو نهرونه به وي چې هغه به دنیا د شرابو په شان نه وي چې هغه بدمزه وي او بدبودار وي او انسان باندې چې دی نو د هغې د نشې او خراب اثر وي بلکې دا خو لذیذ به وي د سکونکو دپاره انهار من عسل مصفى او د ګبن خالص چې په هغې کې هېڅ قسم ملاوټ نه وي دا نهرونه به وي او دریم الله پاک فرمایي چې په دې کې چې دی نو دا د خوراک انتظامات خو شته دغسې د دې دپاره جوړې او بیبیانې هم الله تبارک وتعالی په جنت کې پیدا کړي دي هغه به هم چې دی نو هغه پاکیزه وي په دنیا کې چې په ښځو کې کم مثال په طور باندې چې دی نو هغه ګندګي یا په انسان کې وي بول براز حیض وغیرہ نو په جنتیانو کې خو به داسې ګندګیانې نه وي
او دویم چې دی نو هغه مطهرتن پاکیزه پاک بوي گویا کې ظاهری طور باندې به هم پاک وي باطینی طور باندې به هم پاک وي باطینی اعتبار سره سب چې اخلاقی خرابیانې په دنیا کې چې کم وي مثال به طور باندې اخلاقی خرابیانې بغض نفرتونه بې وفایي او دا چې دی نو هغه د آپس کې نو داسې به نه وي بلکې هغه به محبت او هغه چې دی نو اخلاق او پاغو کې چې دی نو وفاداري او داسې صفتونه به وي ولهم فیها ازواج مطهرة وهم فیها خالدون او غټه خبره دا ده د ټولو نه لویه خبره دا ده چې دنیا کې که بالفرض چې دی نو نعمتونه نو هغه خو زه ناقص هم دي لیکن هغه چې دی نو هغه خو د یو عارضي او لږ وخت لپاره دي لیکن د جنت نعمتونه هغه الله تبارک وتعالی وایي چې وهم فیها خالدون دی به په دې کې همیشه وي دا همیشه والی چې دا به چېرته ختمیږي نه او دی به چې دی نو هغه باندې به مرګ نه راځي دا نعمتونه به د دې نه اخیستلی کېږي الله پاک وایي وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات زیر ورکړه هغه کسانو ته آمنو چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او عملونه یې کړي دي نیک ان لهم جنات چې یقینا د دې لپاره باغونه دي تجري من تحتها الانهار چې بهیږي لاندې د هغې نه نهرونه کلما رزقوا منها من ثمرة هر کله چې ورکړی شي دي ته د هغې نه څه میوه رزقا د خوراک دپاره قالوا هذا الذي رزقنا من قبل دی به وایي دا هغه څیز دی رزقنا من قبل چې راکړی شوی موږ ته من قبل مخکې د دې نه په دنیا کې یا به د اوس لږ ساعت مخکې په جنت کې دا موږ ته چې کومې میوې راکړې دا خو بالکل د هغې په شان دي ولا نه خوند به یې جدا وي واتو به متشابه دا به صرف د هغې سره مشابه وي بس دا به چې دی نو هغه واتو به او راوړی شي دي ته متشابهه دغه رزق به دې ته راوړی شي متشابهه چې یو شانی د مخکې سره مشابه وي د مخکینی سره ولهم فیها ازواج مطهرة او د دې دپاره په دې باغونو کې بیبیانې به وي مطهرة پاکیزه وهم فیها خالدون او دوی په هغې کې همیشه وي